أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. نن د ډېرې ناخوشګوار واقعې نه خبر شو چې په سعودي کې په ډېره کې د 24 غنټو نه یو ډېډ باډي پرته ده، ناپرسانه پرته ده او څوک یې د تپوس نشته دی. نو زما سفارتخانې کسانو د کوم چې بالا حکم دی هغوی ته دا خواست دی چې هغوی په دې باندې فوراً ایکشن واخلي او د دې ډېډ باډۍ سره انتظام وکړي پاکستان ته راوړو. بل زمونږ په پاکستان کې چې کوم بالا حکام دي، کوم چې د فارن منسټري سره یا د فارن سره تعلق ساتي، نو هغوی ټولو ته زما دا ریکویسټ دی چې د دې لپاره اواز اوچت کړي او فوراً د دې خبرې څه مخنیوی راوځي. او زموږ سره ولاړ دي زموږ د تنظیم شهري دفاع ملکنډ نصیب الرحمن صاحب او ګروپ وارډن دی او نور تورامان او نور ملګري ګڼ ملګري دي، نور هم را روان دي. نو په دې باندې په دې ټاپک باندې تاسو سره نصیب الرحمن صاحب نور خبرې وکړي. والسلام. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. زما خوږو مسافرو، هغه ځوانانو، هغه هلکانو، هغه بوډاګانو، د پاکستان د خاورې، د پاکستان د وطن د خپلو بچو لپاره چې کوم مسافر وروڼه زموږ تللي دي بهر ملک کې هغه مسافري کوي د خپلو بچو لپاره، د خپل اولاد دپاره، د خپل ملک دپاره. په هغې کې زموږ یو ورور د دیر چې کوم د دیر اوسېدونکی دی هغه هلته وفات شوی دی، مړ دی. د هغه ډېره د غم، ډېره د افسوس خبره ده چې یو سړی په بهر ملک کې او داسې بې اثرې هغه هلته مړ شي، د هغه سره هلته خپل خلک نه وي، د هغې سره خپل څوک نه وي، ورور نه وي، پلار نه وي، د ډېرې ملګري مسافر وروڼه وي چې هغه په عمل کې هېڅ هم نشي کولی. لهذا زمونږ پاکستان پرایم منسټر عمران خان د هغه چې څونه کابینه ده هغو ته مونږ دا ریکویسټ کوو چې زمونږ دا کم ورور د دیر اوسېدونکی دی او دا هلته وفات شوی دی، دا هلته بې اثرې پروت دی په دیرې کې د 24 غنټو نه. لهذا حکومت پاکستان دلته چې زمونږ کومه امبیسي ده، هلته چې زمونږ د پاکستان کومه امبیسي ده، هلته چې څونه زمونږ خلک دي زمونږ د پاکستان کوم چې د فارن کې اوسي، کم غټ خلک دی، کم طاقتور خلک دی، هغو له پکار دی چې زمونږ دا ورور خپل ملک ته پاکستان ته راولېږي په هره طریقه باندې چې کېږي. د دې لپاره زمونږ طاهر خان د بټخیلي زمونږ کوم ورور چې دی سوشل ورکر دی، خدایي خدمتګار دی، هغه هم د دې لپاره اواز چوت کړی دی. لهذا مهرباني دې وشي، زر تر زره دی دا کم مسافر د دیر چې دی هلته وفات شوی دی، د هغه لپاره زمونږ د سیول ډیفنس زمونږ د دې رضاکارو دا اواز دی چې خدای ته وګورئ. مونږ تاسو ته ریکویسټ کوو، تاسو ته سوال کوو، کوم زمونږ د پاکستان عمران خان چې دی، کوم زمونږ دلته چې غټ غټ خلک دی، کوم چې په سعودي عرب کې خلک دی، کوم چې د سعودي عرب باچا دی، دې په ریاض ښار کې وای دی د دیر دی. لهذا دا کوم ځوان چې دی هلته وفات شوی دی په دیره کې پروت دی، زمونږ حکومت پاکستان ته او د سعودي عرب حکومت ته دا خواست دی چې دا مسافر ورور دا کوم چې هلته پروت دی دا د خپل کور ته راولېږي چې کم از کم دلته چې د کم وروڼه دي، کم بچي دي، کم چې د هغو هغه ډه ته تلي شي، هغو ته سکون میلاو شي، که نه دا بېقراري دا به د هغو په اړه کې د ټول عمر دپاره پاتې شي. زمونږ تاسو ته خواست دی، تاسو څنګه خوښه ده ملګرو، تاسو څه وایئ په دې کې؟ دا زمونږ د ملګرو، زمونږ د پاکستانو دا یو اواز دی د دې غریبو خلکو، د دې پاکستان عوامو چې زمونږ دا کم مسافر ورور چې دی د دیر چې دی دا د خپل کور ته واپس راشي، دا زمونږ لپاره غټه خبره ده. ډېره ټول سوشل میډیا والدي یو شي یو موټی دي چې به یو بل پسې د خبرې اترې نه کوي او د دې لپاره چې تاسو ټول د یو بل سره ورورولي اختیار کوئ، مینه محبت اختیار کوئ او په دې وجه باندې به دا خلک دلته د وطن ته راسپلای کېږي. نو چې تاسو په یو بل پسې د وخت نه بګتی او شتی متی ولئ نو مهرباني وکړئ دا شیزونه د ځان نه وباسئ، د یو بل سره خپله مینه محبت. بل یو پوسټ ما لیدلی دی د طاهر خان بایي په باره کې چا کړی دی چې بایي طاهر خان له یو بابا سره لاس نه دی میلاو کړی دی. خدای قرآن ته وګورئ، پښتانه وروڼه یې په یو بل پسې را شتی مه ولئ، په یو بل پسې را دغه مه ولئ چې دونه ګڼ کسان یې د هغه ورته خیال نه شو سیده واورېدو. دا کومه غټه خبره وشوه، کومه دنیا ورانه شوه چې تاسو د هغې نه په سوشل میډیا باندې خپل پښتانه وروڼه، خپل
کم زمونږ ځوانان چې د پښتنو یو نوم دی تاسو هغه په سوشل میډیا باندې بیا شرموئ او ویډیوګانې جوړوئ لهدا د خدای لپاره دې خبرونه ګریز وکړئ ټول یو موټی شئ د خپل وطن د خپل ملک د خپل کلي د پاکستان د دې ملک خدمت وکړئ یو ځل بیا درته وایم چې کوم مسافر وروڼه دي زمونږ په هر ملک کې چې دا ویډیو مخکې شیر کړئ او لهدا مهرباني وکړئ دا کوم اواز چې موږ لري کوم روډ چې وفات شوی دی دا کوم روډ چې زموږ په سعودي عرب کې پروت دی بېیارو مددګاره د خدای لپاره د خپل ملک ته راولېږئ ډېره مهرباني ډېره مننه پاکستان زنده‌باد.